د پوسټ ګریجویټ کالج مردان استادانو طالب علمانو د خیبر پختونخوا حکومت د کالجونو او سکولونو پرایویټایزیشن پالیسۍ په ضد احتجاج کړی چې پکې د کالج استادانو طالب علمانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی دی. د کپلا مردان صدر فیاض اختر د صوبایي حکومت د آوټ سورسینګ پالیسۍ په ضد سونو پختونخوا ته صدا رنګ ویلي دي. الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني. زما نوم فیاض اختر دی. زه د کپلا مردان ډیویژن صدر په حیثیت باندې خبرې کوم. اصل کې دا کوم آوټ سورسینګ چې کوم دی د دې مطلب دی پرایویټایزیشن. د دې نقصان د دې په فیکلټي ممبر باندې او په سټوډنټس باندې بس وي. هغه کوم وګورو نو په موږ ته دومره نقصان نشته دی. موږ ته هیڅ نقصان نشته. موږ خو چې کوم دی نو تنخواګانې به اوس مخلو بیا به مخلو زموږ په سب سټرکچر په رولز باندې دا دویم چې کوم دی ای پی ټي رولز اپوائنټمنټ او پروموشن او ټرانسفر کوم رولز چې کوم دی په دې کې چینجز چې کوم دی دا ډایرکټ موږ سره ریلیټډ دی. آوټ سورسینګ کې دا دویمه خبره دا کوم چې آوټ سورسینګ ده د دې مین مسله چې کوم دی دا به سټوډنټس ته ډایرکټ وي. ځکه نن چې یو سټوډنټ چې کوم دی نو هغه 5-6 هزار د پر سیمسټر ورګي دا 5-6 هزار به ډایرکټ چې کوم دی 50-60 هزار 70 هزار ته پر سیمسټر لړ شي. دغه سه موږ سره د انټر چې کوم سټوډنټس دي نو د هغې به لړ شي لکه موږ ته 5-6 هزار 5,000 5,500 چې کوم دی د پوره کال اخلو نو دا پر منت چې کوم دی نو دومره لړ شي. نو د دې ډایرکټ اثر چې کوم دی کنه هغه په سټوډنټس په ایجوکیشن باندې. دې مطلب دا چې کوم غریب سټوډنټس دي نو سبب دی ایجوکیشن ته نه راځي په دې باندې د ایجوکیشن دروازې بند کړې شوې. نو موږ د کپلا د مرکزی کال په باندې موږ چې کوم دی سټرایک باندې او دا سټرایک په تر هغه پورې وی چې د کومه پورې زموږ د مطالبات نه دي منل شوي. دغه رنګ احتجاج کې شریک یو بل استاد حسن رحمان ویلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. بس څنګه چې تاسو وی د آوټ سورسینګ خبره مو وکړه نو زمونږ د حکومت سرکاري کالجونو د آوټ سورس کولو یا یو پرایویټ کس له پولیس د ورکولو پروګرام دی چې د هغې خلاف زمونږ اسوسییشن د پرون نه مکمل د کلاس بایکاټ اعلان کړی دی. د هغې پرون هم ټوله ورځ بایکاټ او نن هم زمونږ چې دی نو کلاس بایکاټ دی. تاسو کالج کې ولیدل دا پروفیسران راغونډ شوي دي خپل د احتجاجي یو میټینګ کوي مظاهره یو واک به مونږ کوو او طالب علمان چې دی نو هغې هم راغلي دي د هغې کلاسونه نه لګي او تر هغې پورې چې تر کومې حکومت د دې خپلې مضموم مقاصدو نه رسو شوی نه دی آوټ سورسینګ یا پرایویټایزیشن چې د سرکاري ادارو دي زمونږ دا ډیمانډ دی چې زمونږ ته دي ریسورسز راکړي شي. زمونږ د فیکلټي کمی دي پوره شي. زمونږ د فرنیچر کمی دي پوره شي او دا نه ده چې یو ټیچر یا فرنیچر یا سہولیات زه نشم ورکوي او دا زه خرڅ کړم. د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو کالجونو آوټ سورسینګ او پرایویټایزیشن پالیسۍ ځایي اوسیدونکي د سخت تشویش سره مخ کړي دي. دغه رنګ طالب علمان هم پریشان دي چې د آوټ سورسینګ او پرایویټایزیشن نه پس به په دې ګرانۍ کې خپل تعلیم څرنګه جاري وساتي. سونو پختونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.